السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو کتونکو ستاسو کوربا ګل رحمان د نهض ټولنې نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. تاسو ته په خپل پروګرام رڼا کې هرکلی ویم. د دې پروګرام نوم د دې لپاره موږ رڼا کېښودو چې هغه خلک چې په محدثینو، په نبي صلی الله علیه وسلم، په صحابه کرامو او دغسې په حدیثو د حدیثو انکار کوي یا په اعتراض کوي او د قرآن نه انکار کوي او دغسې په سلفو باندې لعن تان وایي، په محدثینو باندې، نو انشاءالله موږ به په هغې باندې رڼا اچوو او تاسو ته به چې کومه دی نو صحیح خبره وړاندې کوو. حضرت علی رضی الله عنه وایي چې که چېرې دین په رای او عقل وی نو د موضوع لاندې حصه زیات حقداره وه چې مسه پې شوی وی د پاسنۍ نه، او دغسې چې کومه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم یو فیر دا خبره وکړه صحابه کرامو ته چې زه د شپې په لږه حصه کې د مسجد حرام نه لاړم بیت المقدس ته او دغسې بیا د اسمانونو سفر مې وکړو. نو خوږو کتونکو دا خبره خو په عقل کې نه راځي، خو چا چې پې ایمان راوړ هغې ته صدیق ویلی شو، او چا چې د عقل او د رای نه کار واخیسته نو هغې ته ابو جهل او دغسې نور کفار وویل شول او هغوی خپل آخرت تباه کړو. دین د عقل شی نه دی. دا به موږ چې کومه دی آمنا وسلمنا کله چې د نبي صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث موږ ته راورسي نو بیا به هغه موږ باندې دا واجب دی او فرض دی چې دا موږ ومنو. نن سبا هم څه دغسې خلک را ګډ شوی دی، راغلي دي چې هغه روایات چې محدثینو راوړل دي او صحیح هم دي نو په هغې باندې اعتراضونه کوي او عقل پکې چلوي. نو شیخ صاحب د دې لپاره موږ میلمه کړی دی، سټوډیو ته م راغوښتی دی شیخ احمد ابو حماد صاحب. نو راځئ چې دوی سره ملاقات وکړو، په دې خبره چې کومه دی تپوسونه وکړو او تاسو ته حقیقت واضح کړو. شیخ صاحب ستړي مه شئ، په خیر الله دې عزتمند کړه، خوشحاله بارک الله. شیخ جزاک الله خیر. صاحب انشاءالله خبرې کوو، خو دا کلیپ لږ اورو، خو کتونکو کلیپ اورو بیا انشاءالله په دې باندې خبرې کوو. امام بخاری صاحب بخاری کې لیکلي دي چې عائشه وایي چې زه د ورځې مور ونیولم فادخلتني الدار، کوټې ته ورننه ایستلما، فلم يرعني الا رسول الله ضحى، تکړه غرمه باندې زه رسول الله ویرولما. وظالمه چې چا دا روایت جوړ کړی دی هغه د نسړي زوی دی، کم راوي چې ویلی دی هغه د نسړي زوی دی، کم خلق چې خلقو ته وایي دا د سړي بچی. زما محمد رسول الله د 9 کالو جنو جنکیو تا د غرمې کوټې ته نه ورننوځي و امتا کم خوا روان یې تا ته ملا ویلی دي چې دا د رسول الله خبرې دي. و ظالمه زما رسول الله به د 9 کالو جنې ته د غرمې څنګه ورځي چې شپې ته هم صبر نه کیږي. و ظالمات هندوا د هندوستان نه لګیا دا هغه وایي ستا پیغمبر د 9 کالو جنې سره څملاستلی دی. و ظالمه ته د پاکستان نه لګیا چې بخاری کې روایت صحیح دی د 9 کالو. عائشہ و ظالمه و جابرا و د هندو ملګریا و د هغه ناپس شرمدا او کما رزیل دا و دا هغه رزیل ملګریا و دا هغه کنجر هندوستاني ملګریا و دا هغه کنجر هندوستاني په خبرو کې خبره کوون کیا کنجرا ته څنګه رسول الله نوای چې هغه د غرمې ټیم ځواني جنې ته د 9 کالی جنې ته ورننوتو. عایشې وویل چې ما ګوډاګې لوبولې چې پیغمبر راغی زه یې ویروله، ما ته دا یرولو ته خو لږ وګوره. و ظالمات لا اوس هم دندناته لګیایي ته وایي چې او عایشه د 9 کالو وه و مولا په 1400 کالو کې یو مولا دلا یو د اوس د 9 کالو جنې چاله ورنه کړه. و ظالمه دا څنګه سنت دي چې ته پې عمل نه کوې، و رزیلا دا څنګه رسول الله باندې دروغ تړې چې ته پې عمل نه کوې. زه به دې نر وګڼم د 9 کالو لور دې راوله، دلته د 500 کالو سړي ته نکاح کا، بیا به دې زه ومنم چې زړه کې دې درد شته. د دې نه چې کومه دی نو د انکاري دي او په ځای د دې چې لکه دوی پکې دا خبره وکړه چې وینده په دې باندې اعتراض کړلی، نو دغه خلک خو زموږ په هره خبره او په هر اسلام باندې مطلب چې اعتراضونه کوي، نو دا خبره د ده په دې انداز کې کول یا دا اعتراض کول دا څنګه دی؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. ګوره اهل علم وایي چې
وقد ينزل العالم منزلة الجاهل لعدم جره على موجب العلم. کله چې د عالم هم چې د هغې ته جاهل ویلی شي، کله چې هغه د علم په مقتضا باندې روان نشي. دا د جاهل لفظ دی انسان پورې دا چې دی ډېر وړوکی دی. دا یوازې جاهل نه دی بلکې جاهل مرکب دی. جاهل مرکب هغه وي چې خپل هم جاهل نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي چې یاره زه جاهل یم. فارسی کې یو مثال دی، وایي هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکبه به د دهر بماند. و یو سړی چې نه پوهېږي جاهل وي او بیا په دې هم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم، نو دغه انسان وایي جاهل مرکب دی. په دې خپل جهل کې همیشه ټول عمر یې وایي پرېږده. دا انسان داسې وي دی لکه یو ذهني مریض، یو لیونی، لا علاج لیونی. یعنی هر داسې چې دی د خولې نه الفاظ وباسي، داسې کلمات ادا کوي چې یعنی عالم د خولې نه هغه الفاظ چې دی نشي وتی. صحیح ده. ګوره دا کلیپ چې مونږ واورېدو دا د یو څو منټو کلیپ دی. په دې لنډ کلیپ کې چې دی څومره کنځلې وکړې. بالکل. دی چې دی د کنجر لفظ یاد کړو، دی چې دی د دله لفظ یاد کړو، دی چې دی د ذلیل لفظ یاد کړو، ډېر نور داسې الفاظ یاد کړه. صحیح. او دا الفاظ دی متوجه کوي چاته؟ علماء ته. او دا حدیث روایت کوونکو ته، حدیث روایت کوونکو ته، محدثینو ته. یعنی ما چې تاسو ته وویل چې دا یو دماغي مریض دی، که چېرته دا دماغي مریض نه وي نو دا یعنی دا خبره دی هیڅ کله د خولې نه نشو ویستی او بیا په منبر او د خلکو مخې درس کې. یقینا ګوره ته اوس مثلا چې ته مثلا یو وی چې دا حدیثونه چې چا روایت کړي دي او هغې ته دا الفاظ نو څوک دی نه سالم پاتې شو؟ دا حدیث چې دی بخاری رحمه الله نقل کړی دی، دا حدیث چې دی مسلم رحمه الله نقل کړی، دا حدیث چې دی ابو داود رحمه الله نقل کړی، دا چې دی نسائی نقل کړی، دا ابن ماجه نقل کړی، دا چې دی ډېر یعنی کتابونو حدیثونه چې څه دي تقریبا ټولو نقل کړی دا حدیث. یعنی دی چې دی دا الفاظ دی ټولو ته ادا کړه. یعنی دا انسان دومره دی چې دا کم الفاظ ادا کړي دي سره د دې نه چې دی دا الفاظ دی علماء ته، خو لیکن ما ته په حیا راځي چې زه دا الفاظ بیرته دې ته ادا کړم که نه. دا د دې الفاظ مستحق همدا سړی دی، خو لیکن دی چې دا الفاظ ادا کړي دا په دې وجه دی کې حیا نشته دی. که چېرته دی کې حیا وی هېڅ کله داسې الفاظ دی نشو د خولې نه ویستی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. کله چې تا نه حیا لاړه بیا چې څه کې کوه، نو دې انسان نه چې دی حیا تللی ده. ګوره دا چې د نسبت د دې کوي چې د دې حدیث باره کې او بیا لعن طعن کوي خپل عائشه رضی الله عنها. صحیح. عائشه رضی الله عنها هغه دا فرمایي په صحیح ترمذي کې، فرمایي عائشه رضی الله عنها اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امرأه. کله چې وایي جنۍ 9 کاله شي وایي دا چې دی وایي بالغه ده، وایي دا وایي ښځه ده، وایي یعنی بالغه ښځه ده. دا خپل عائشه رضی الله عنها آیا د دې د خولې نه دا عائشه رضی الله عنها سالمه پاتې شوه؟ هغه ورته وایي چې دا بالغه ده. او دی وایي چې یاره څوک که داسې دا حدیثونه راوړي او که څوک دا وایي چې یاره 9 کالنه جنۍ د داسې یعنی سړي ته واده کول نو هغې ته رزیل وایي، هغې ته کنجر وایي، نو د دې د خولې نه څوک محفوظ پاتې شو؟ دا محدثین ترې نه محفوظ پاتې شو، دا چا چې دا کتاب دا حدیثونه راوړي دي. او دې نه چې دی آیا عائشه رضی الله عنها چې خپله دا وایي چې اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امرأه هغه ترې نه محفوظه پاتې شوه. نبي صلی الله علیه وسلم چې دا عمل کړی دی او په صحیح احادیثو کې مونږ ته چې دی نقل شوی دی، آیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې بدزبانۍ نه محفوظ پاتې شو؟ پاتې نه شو. او بل خبره دا ده شیخ صاحب چې نبی هم د خواهش دپاره خو ودونه نه کول که نه؟ یقینا خبره ده. امت ته د عایشې رضی په شکل کې څومره فایده ورسېده، خاص کر زنانه او د هغه مسایل چې سړو نشو ویلی عایشې محفوظ کړو. ګوره دا چې دی مثلا اوس امام شافعي رحمه الله، امام شافعي رحمه الله فرمایي چې رأيت بصنعاء بنات 9 يحضن كثيرا. ابن شافعي رحمه الله فرمایي وما په صنعاء کې وایي داسې ډېرې جنکۍ ولیدې چې هغه 9 کالنه کې به هغې حیض یا بلوغ ته رسېده، حیض به په هغې باندې راتلو. شافعي رحمه الله فرمایي نه شیخ صاحب په دې وخت کې هم لکه 10 کلن او 12 کلن خو ما په خپله اورېدلي. یعنی ګوره دا د الله مخلوقات یعنی د هر ځای ځان ته د خلکو تبعي وي. بیا د ګرم علاقو خلک چې دی هغې زر بالغېږي، د یخ علاقو چې دی هغې زر نه بالغېږي. دا خو څه بعیده خبره هم نه ده، صرف د دې عقل کې لږ یو شبهه پیدا شو، دا حدیث چې دی رد کړ او بد رد او داسې کنځلې. مننه شیخ صاحب. پوه شو همدغه رنګ امام شافعي رحمه الله څه فرمایي؟ امام شافعي رحمه الله دا فرمایي چې په تهامه کې
اکثر جنکۍ به وایي چې دی هغه په 9 کلن عمر کې چې دی هغې به بالغه کېدل. امام شافعي رحمه الله بل ځای کې دا فرمایي چې رأیت جدة بصنعاء بنت 21 سنه، ما په صنعا کې یو نیا ولیده، یعنی یو ښځه ده د هغې چې دی لور ده او بیا د هغې لور چې دی اولاد دی نیا ده او عمر یې څو کاله دی. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې ما په خپلو سترګو ولیده دغه نیا چې د هغې عمر و 21 کاله. 9 کلنه کې 21 کلنه کې هغه نیا وه، 9 کلنه کې واده کړی دی، بیا چې دی په 10 کلنه کې د هغې لور شوې ده، بیا د هغې لور چې دی په 9 کلنه کې واده شوې ده، په 10 کلنۍ کې بیا چې دی د هغې اولاد شوی دی. نو دغه شانتې همدغه رنګ یوازې امام شافعي رحمه الله نه، حسن ابن صالح رحمه الله امام بخاری چې د هغې روایت راوړي په صحیح بخاری کې، هغه فرمایي چې ادرکت جاریة لنا، وایي ما چې دی زمونږ یوه ګاونډۍ وه، وایي زمونږ ګاونډۍ وه حسن ابن صالح رحمه الله، فرمایي بخاری کې دا روایت دی، هغه وایي نیا وه، یعنی د هغې اولاد و د اولاد یې مو او د هغې عمر څومره 21 سنه، 21 کاله د هغې عمر. یعنی مقصد دا دی چې د هغه وخت کې داسې بعیده خبره نه وه. ګوره که چېرته دا یو مضموم عمل وی، نبي صلی الله علیه وسلم چې دی دومره لوی دشمنان یهود وو، نصارا وو، قریش وو، هیڅ چا چې دی دا اعتراض نه دی کړی، کفار قریش چې دی دا اعتراض نه دی کړی، خو دې بېوقوفه انسان چې دی نبي صلی الله علیه وسلم په دې فعل باندې چې دی اعتراض کوي، په هغې باندې لعن طعن کوي او بیا چې دی داسې بد رد وایي او بیا داسې الفاظ یادوي چې سبحان الله. بل دا دی چې یعنی یو انسان چې استهزاء کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په فعل باندې، آیا دا مسلمان پاتې کېدی شي؟ ته راپاسې د نبی صلی الله علیه وسلم په فعل باندې استهزاء کې چې کوم فعل د نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې ثابت دی، نو آیا داسې انسان بیا مسلمان پاتې کېدی شي؟ دا خو ډېر زیات یو خطرناک عمل دی. خو لیکن مونږ به دا ووایو چې دا انسان بېوقوفه دی، دا انسان چې دی د دې عقل نشته دی. که چېرته د دې عقل وی نو دا انسان بیا دا خو کفر ته وځي بیا په دې خبرو باندې. خو لیکن دا به ووایو چې دا انسان چې دی کمعقل دی او دا چې دی یعنی بېعقله انسان دی ځکه دا خبره کړې ده. ګوره یعنی په صحابو کې دا عمل چې دی وو، هغه دور کې چې دا عمل چې دی عادي و، 9 کلن جنکۍ به چې دی هغه وخت کې واده کېده، دا یوه داسې یوازینۍ واقعه نه وه چې یاره داسې شوې ده، و به همدغسې به کېده. نبي صلی الله علیه وسلم خپل لوڼې په څو کلنۍ کې واده کړي دي. زینب رضی الله عنها، نبی صلی الله علیه وسلم چې زینب رضی الله عنها چې پیدا شوه او زینب یې واده کړې ده د نبوت نه مخکې، یعنی عمر یې څو کاله شو؟ 10 کالو نه کم شو د هغې، یعنی 10 کالنۍ د هغې عمر 10 کاله نه و چې نبي صلی الله علیه وسلم هغه ابوالعاص ته واده کړې وه. همدغه رنګې نبي صلی الله علیه وسلم لور بله لور رقیه چې هغه پیدا شوې د نبي صلی الله علیه وسلم عمر 23 کاله د هغې عمر و او هغه هم چې دی د نبوت نه مخکې واده کړې وه. چا ته؟ عتبه ته، د ابولهب زوی ته. نو څو کاله عمر راځي؟ تقریبا 9 کاله عمر د هغې راځي. صحیح ده. نو یعنی د دې خبرې خو دا مطلب چې 9 کاله خو ډېر دي، په 8 کلونو کې هم ودونه شوي، یعنی په هغه وخت کې داسې کېده، بعضې داسې واقعه کېده په هغه وخت کې به بلوغ ته رسېده جنکۍ په هغه وخت کې. یعنی نبي صلی الله بیا چې عمر هغه عتبه چې کله د نبي صلی الله علیه وسلم هغه لور طلاقه کړه، یعنی رقیه رضی الله عنها هغې طلاقه کړه، نو عثمان رضی الله عنه چې دی هغه واده کړه، په هغه وخت کې د هغې عمر څومره؟ 10 کاله یا 11 کاله. الله اکبر. نه دا کوم داسې بعیدې خبرې دي. عمرو بن العاص رضی الله عنه، عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه، د عبدالله د خپل پلار نه چې دی صرف او صرف 10 کاله مشر دی. نو دا کوم داسې بعیدې خبرې وي چې دغه انسان دا بېوقوفه انسان راپاسي او داسې لعن طعن او داسې کنځلې بیا محدثینو ته دا سوچ نه کوي چې یاره دا روایتونه محدثینو راوړي دي، زه چې دا خبرې کوم دا زما خبرې چاته متوجه دي، یعنی دا انسان داسې او په عوامو باندې څه اثر کېږي. سبحان الله. چې کوم دی نو دې نه څه فایده لي. شیخ صاحب دا سوال، شیخ صاحب دې ځای کې دا سوال پیدا کېږي چې یو ماشوم د هغه په 6 کاله کې مطلب دی چې بلوغت ته ورسه، نو اسلام کې د دې من راغله د واده نه چې دا واده نشي کولی؟ ګوره بلوغ خو شرط دی که نه، خو خبره دا ده چې آیا غوښتی شي که نشي غوښتی. خپل عایشه رضی الله عنها چې دی د هغې عمر 6 کاله وه چې هغه
غوښتل شوی صحیح ده. و نبی صلی الله علیه وسلم دپاره، نو هغه کوژده چې دی کولی شي، اما نکاح د بلوغ نه وروسته به چې دی بلوغ نه هغه واده وروسته ده. کېږي. صحیح دی. مطلب دا شرط نه دی چې د 10 کاله دي چې 12 شي، خو چې بلوغ ته ورسېده بیا نکاح کولی شي او رخصتي بالکل کولی شي. عمر ضروري نه دی شي. صحیح ده شیخ صاحب. بیا شیخ صاحب دا خو به هر سړی راپاسي او دغسې چې حدیث به په عقل کې نه راځي، څنګه چې د معراج د واقعې ذکر وکړو او هر سړی به چې دا خو زما په عقل کې نه راځي، ردي بدي به وایي، نو دا خو به د دین یو رشخند ساز شي، د دې بیا څه اثرات دي په دا بالکل تاسو دا خبره چې دی په ځای ده. یعنې هر سړی به راپاسي وایي به چې یاره والله دا فلان کې حدیث چې دی زما ذهن نه مني او دا زما عقل نه مني، لکه معتزله به هم دغه کار کوو. بالکل. نو حدیث به رد کول، خو هغې خو به باطله فرقه وه، هر چا ته معلومه وه که نه، هغوی به صفا دا ویل چې عقل مقدم دی په نقل باندې که نه، په قرآن و سنت باندې به هم هغې چې د عقل مقدم و. نو هغوی به صفا دا خبره کوله. نو مقصد دا دی چې دا هر سړی به اوس راپاسي او هغه به دا وایي چې والله دا حدیث چې زما ذهن نه مني، بس نو چې ذهن مې نه مني نو دا حدیث چې دی نه منم. دا که چېرته مونږ داسې اعتراضات شروع کړو، دا خو بیا مونږ نه چې دی نه احادیث سالم پاتې کېږي، نه چې د قرآن کریم ثابت سالم پاتې کېدی شي. ګوره په قرآن کریم کې به ډېر خلک بیا داسې وایي چې یاره الله رب العزت فرمایي چې وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائکه بعد ذلك ظهیرا. یو انسان یو منیر شاکر غوندې کې یو جاهل انسان به راپاسي، هغه به وایي چې یاره دا آیت چې دی په دې کې چونکې د حفصې او د عایشې رضی الله عنها سپکاوی دی، بې حرمتي ده، دا آیت زه نه منم. بل به راپاسي هغه به وایي چې یاره عبس وتولى ان جاءه الاعمى، په دې کې د نبي صلی الله علیه وسلم بې حرمتي ده، دا آیت چې دی زه نه منم. بل به راپاسي هغه به وایي چې لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، په دې کې د نبي صلی الله علیه وسلم چې دی بې حرمتي ده، زه دا نه منم. بل سړی به یو بل جاهل به راپاسي، هغه به وایي چې وعصى آدم ربه فغوى، چې دی کې د آدم علیه الصلاة والسلام چې دی بې حرمتي ده، زه چې دی دا آیت نه منم. دا خو بیا چې دی یو دین رښتیا چې په دې سره دین چې داسې یو رشخند جوړېږي. نو مقصد دا دی چې که چېرته د ذهن انسان مثلا که چېرته یو شی ذهن د انسان نه مني، اول خو سړی خپل هغه مستوا ته وګوري چې یاره زه د کوم مستوا سړی یم چې یاره ته دا دعوه کوم چې یاره زما د عقل نه مني، دا خبره زما عقل نه مني. ته خپل عقل متهم که، ته ځان ته دا ووایه چې زه جاهل یم ځکه چې دی په دې صحیح حدیث باندې پوه نه شوم، دا نه چې یاره ته صحیح حدیث وغورځوه. همدغه رنګې که چېرته زما ذهن چې دی په یو آیت باندې نه رسېږي یا صحیح حدیث باندې نه رسېږي، باید زه خپل ذهن متهم کړم چې یاره ولې ونه رسېدو په دې صحیح حدیث باندې یا چې دی په دې آیت باندې ولې ونه رسېدم. زه باید چې خپل ذهن متهم تحقیق وکړم، زه چې دی د علماء پوښتنه کوم، دا نه چې یاره هغه آیات هغه حدیث چې دی هغه زه وغورځوم، هغه چې دی بې معنا وګرځوم. زه شیخ صاحب بله دا پوښتنه ده چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به چې کومه اخرني 2 سورتونه نه منل او دا به د قرآن نشلول، نو دا روایت صحیح دی که صحیح نه دی، او کاغه داسې کول نو ولې به کول؟ هغه څه مطلب دی چې دا دغه دا رای څه و په دې باره کې؟ ګوره د دې انسان په زړه کې دا نه دی چې دا په مسله ځان پوهېږي یا چې دی په مسله کې دی تحقیق وکړي. د دې انسان په زړه کې یو ګند دی، د دې انسان په زړه کې یو نفرت دی، بغض دی د بخاري په باره کې. هغه بغض چې دی د دې هر ورځ چې دی راښکاره کېږي. پوه شوې که نه؟ نو په دې مسایلو کې علماو چې دی تفصیلي خبرې کړي، په دې باندې چې پوره تحقیق هغوی کړی دی، خو لیکن د دې هغه نفرت دی په زړه کې د بخاري د پاره، یعنې داسې یو ذریعه پیدا کول غواړي چې یاره په هغې باندې په بخاري رحمه الله باندې چې دی رد وکړي او هغې باندې چې دی بدې رد ووایي. ګوره عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دا چې دی بخاري راوړی دی، صحیح شوه، دا راوړی دی، خو لیکن بخاري رحمه الله دا روایت په داسې طریقه باندې راوړی دی چې د هغې نه صفا معلومیږي چې بخاري رحمه الله خپله هغه د دې قایل نه و چې ابن مسعود رضی الله عنه هغه د معوذتینو یعنې دا یې نه منل چې دا د قرآن نه وي. هغه چې دا حدیث راوړی دی هغه په دې یو هغې الفاظ چې دی مبهم دي. ګوره زر ابن حبیش هغه چې دی پوښتنه کوي د ابی ابن کعب نه رضی الله عنه نه، هغې نه پوښتنه کوي چې ستا ورور ابن مسعود رضی الله عنه یقول کذا وکذا، یقول کذا وکذا، لکه د دې 2 سورتونو په باره کې دا خبرې کولې. یعنی بخاري رحمه الله څه فرمایي
یقول دا هغه چې دا روایت راوړي څنګه مبهم الفاظ دي چې ابن مسعود داسې وایي څنګه وایي هغه الفاظ یعنی صراحتا هلته نشته دی مبهم الفاظ راوړي دي دین هم دا معلومیږي چې حتی چې بخاري رحمه الله د دې قایل نو چې ابن مسعود رضی الله عنه هغه د دې انکار کو چې دا معوذتین د قرآن نه دي یعنی دا الفاظ هم د هغې مبهم دي د دې نه خو شیخ صاحب دا پته ولګېده چې دا خبره بیا داسې نه ده څنګه چې په وضاحت سره ویلې چې عبدالله بن مسعود به د قرآن مجید نه دا پاڼې شلولې او دا یا سورتونه به یې تشلول او نه به منل دا خو زما خیال په بخاري کې نشته څنګه چې تاسو وایي بخاري کې دا نشته دی الله خو لیکن مطلب دا دی چې په نورو احادیثو کتابونو کې شته دی اول خو دا خبره چې ډېر علما لکه ابن حزم رحمه الله وغیره هغوی صفا دې نه انکار کوي چې دا احادیث چې دی صحیح نه دي صحیح شو کوم کې چې دا روایتونه چې هغه به مسح کول به لرې کول به که نه نو هغه چې دی دغه حدیث چې دی صحیح نه دي نو زما مقصد دا دی چې امام بخاري رحمه الله داسې په صراحت باندې دا حدیث راوړی هم نه دی دویم دا دی چې ابن مسعود رضی الله عنه که چېرته دا خبره هغه نه ثابته شي نو هغې معنا ابن حجر رحمه الله فرمایي چې د دې نه انکار نه کوو چې دا د قرآن حصه ده بلکې هغه دا خیالو چې لکه نبی صلی الله علیه وسلم به صحابو ته به فرمایل چې دا آیت په فلانکي صورت کې فلانکي ځای کې ولیکئ او دا صورت چې دی په فلانکي ځای کې کېدی نو ابن مسعود رضی الله عنه دا خیالو چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم د کتابت اجازت لا نه دی کړی صرف دغه ابن حجر رحم الله فرمای چې یاره او دا ډېره ښایسته توجیه دی ابن حجر رحمه الله فرمای چې یاره د ابن عباس رضی الله عنه صرف دا خیالو چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم دا امر نه دی کړی چې یاره په فلانکي ځای کې دا صورتونه کېدی او دا چې دی ولیکئ صرف د لیکلو نه هغه چې دی انکار کوو اما دا چې یاره د قرآن حصه ده دې نه هغه انکار نه کوو او دویم بل دا دی چې بعضې علما دا هم فرمایي چې یاره ابن مسعود رضی الله عنه دا چې دی په یو مختصر وخت کې کېدی شي د هغې یو خیال و خو لیکن هغې چې دی دې خبرې نه بیرته رجوع کړې ده دې خبرې نه بیرته رجوع کړې ده او د رجوع دلیل یې څه دی د رجوع دلیل دا دی چې دا قرآن کریم زمونږ مخې ته موجود دی دا کوم قرآن کریم چې زمونږ مخې ته موجود دی دا د بعضې صحابو په روایاتو باندې راغلی په هغې کې ابن مسعود رضی الله عنه هم دی نو دغه قرآن چې کوم موجود دی دا د ابن مسعود رضی الله عنه په روایت باندې راغلی دی او په دې کې دا معوذتین شته دی نو معلومیږي دا چې هغه انکار نه دی کړی که چېرته هغه انکار هم کړی دی شي نه انکار کړی دی چې یاره دا چې دی نبی صلی الله علیه وسلم امر نه کړی د لیکلو دپاره خو لیکن کله چې صحابو اجماع وشوه او دا قرآن ولیکلی شو نو ابن مسعود رضی الله عنه خپل خبرې نه چې دی وګرځېدو بله یو اهمه خبره زه دا کوم چې ګوره داسې قسم ته واقعات دې نه اهل علم چې دی احکام استنباط کوي احکام راوباسي یعنی بعضې وخت کې امکان لري چې حتی صحابي په بعضې غلطو کې واقع شي یعنی کېدی شي ابن مسعود رضی الله عنه په یو وخت کې مختصر وخت کې دا خبره کړې بیرته د خپلې خبرې نه ګرځېدلی دا رای د هغه دا و وروسته دا رای و موږ خو توجیحات بیان کړه خو په هغه یو کې دا کېدی شي چې مختصر وخت دپاره د هغې دا رایه وه بیرته چې دی رجوع کړی د رجوع دلیل موږ تاسو ته پیش کړو چې یاره څه دلیل دی د هغې یو دلیل دا دی چې قرآن کریم کې دا موجود دی او دا قرآن کریم هم د دې ابن مسعود رضی الله عنه په روایت موږ ته رارسېدلی او بل دا دی چې حتی صحابو چېرته انکار نه دی ثابت په ابن مسعود باندې که چېرته دا ابن مسعود په خپله خبره باندې قایم وي خو صحابو په هغې باندې انکار کړی وی هیڅ یو صحابي په هغې باندې انکار چې دی نه دی ثابت نو معنا دا ده چې یاره ابن مسعود رضی الله عنه په دې خپل خبره باندې قایم نه پاتې شوی نو ما خبره دا کوله چې اهل علمو طریقه دا ده چې د داسې قسم ته مسایلو نه هغوی چې د احکام استنباط کوي یعنی حتی چې بعضې وخت کې انسان بعضې وخت کې یعنی یو عمل ته به شرک ویلی شوي یو عمل ته به کفر ویلی شوي خو یو انسان پکې واقع شو نو مونږ او تاسو دا اختیار نه لرو چې په دا ووایو چې یاره دا انسان کافر شو په دې کې اهل علمو فرق کړی دی چې یو مسله باندې حکم کول دی مثلا مونږ دا ویلی شو چې په غیر الله باندې قسم دی وکړو نو دا چې دی غیر الله باندې قسم کول دا چې دی شرک دی مونږ دا ویلی شو چې تعویض لګول دا چې دی شرک دی صحیح شو مونږ دا ویلی شو چې قرآن نه انکار کول دا چې دی کفر دی خو لیکن په معین باندې حکم
هغه چې دی نشو چې کولی ته کافر یې. او ته کافر یې. هغې دپاره ځان ته احکام دي چې کله موانع مرتفع شي موانع منتفي شي او شروط چې دی موجود شي نو بیا چې دی سړی ویلی شي چې دا سړی کافر دی او که مشرک دی. نو د دغسې احکامو نه اهل علم د دې اخذ هم کوي چې یاره دې نه دا معلومیږي چې مونږ په یو مسله باندې حکم د کفر او د شرک کولی شو خو په سړي باندې د کفر او د شرک نشو کولی. مثلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. چا چې د الله نه علاوه په بل شي باندې قسم وکړو نو هغه کفر او شرک وکړو. خو لیکن یعنی اوس وګوره عمر رضی الله عنه یو ځای کې د خپل پلار په خپل پلار باندې قسم کوي. نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته وایي چې لا تحلفوا بآبائکم، په خپل پلار باندې به قسمونه نه کوئ. هغه چې دی منې کي. همدغه رنګې مثلا ابن مسعود رضی الله عنه کور ته راشي او د هغې د ښځې په لاس باندې چې دی تعویز د هغې په مټې لګولی وي نو هغه چې دی وشلی ټیک شو. همدغه رنګې معاذ ابن جبل رضی الله عنه شام نه راشي نبی صلی الله علیه وسلم ته سجده ولګوي. دا ټول چې دی ناروا عملونه دي. خو لیکن چون کې هغوی یا خو هغې ته علم نو یا چې دی هغې متأویل نو په دې وجه هغې ته چې دی د کفر نسبت نشي کېدی. نو دې نه چې دی علما احکام راوباسي چې یاره که چېرته داسې چېرته واقع هم شي نو مونږ په چا باندې د کفر یا چې دی د شرک دا حکم نشو لګولی. نو مقصد دا دی حتی که صحابو نه داسې اعمال چېرته یعنی شوي وي نو مقصد دا دی چې هغې په خپل عمل باندې ثابت نه دي پاتې شوي، په هغې کار باندې چې دی هغه ټینګ نه دي پاتې شوي، هغې ته چې تنبیه ورکړی شوي فوراً چې دی هغې رجوع کړې ده. او مونږ تاسو دپاره اهل علمو چې دی دا احکام را استنباط مونږ ته چې د استنباط د دې مسایلو نه دا استنباط وکړو چې یاره مونږ به په معین باندې حکم د کفر نه لګو، د شرک به نه لګو او د ابتداع به نه لګو. خو لیکن هغه مسلې دپاره مونږ ویلی شو چې دا مسله دا شی چې دی مثلا حلف بغیر الله دا چې د کفر دی، تعویز لګول دا چې د کفر دی. په مسله باندې حکم کولی شو، په سړي باندې چې دی حکم نشو کولی. ډېره مننه شیخ صاحب، الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي. جزاکم الله خیر. خوږو کتونکو دا شیخ احمد ابو حماد صاحب چې مونږ ته هغه اعتراضات ډېر په ښه انداز سره چې کوم تفصیلي بیان کړل او رڼا یې پرې واچوله. د خپل عقل نه کار اخیستل د خاص کر د دین په معامله کې د انسان ګمراهۍ ته داخلي او خاص کر په دغه خلکو باندې په دغه محدثینو باندې. مطلب دا چې غیر مسلمه خو به اعتراضونه کوي، هغه به سبا زموږ په پیغمبر باندې اعتراض وکړي نو موږ به پیغمبر پرېږدو یا به د هغه خبره نه منو. په قرآن به څوک اعتراض کوي نو آیا موږ به چې کومه دی د هغو خبره ومنو یا کړي نه دي. نو په ځای د دې چې موږ د هغې جواب په دلایلو سره ورکو، واپس په هغه خلکو باندې اعتراضونه کوو چا چې ټول عمر د دین دپاره مطلب دی چې لګولی دی وقف کړی دی ورته ځان دغه محدثین دي. که چېرې دغه محدثین او امام بخاري مسلم او داسې نور چې کومه دي او دغسې اسلافو د منځ نه موږ وباسو نو اسلام به ختم شي. او دا بالکل د اسلام نه انکار دی. کومه کار چې غیر مسلمه کوي هغه د مسلمان په جامه کې چې کومه مسلمان هم کوي. نو د دې فرقو نه د دې مجلسونو نه ځان ساتئ. هغه مجلسونه چې په کومې کې په فقهاو پسې، په محدثینو پسې، په علماو پسې خبرې کېږي دې ته چې مه ورځئ. او که څوک تاسو مطلب دی چې ورځئ هم نو په هغې باندې اعتراض کوئ او د همدغسې چې کومه دفاع کوئ. موږ چې کومه دی که نن د صحابه کرامو دفاع ونه کړو نو سبا به موږ څنګه د هغو سره چې کومه دی مخونه میلاو. هغو دا دین موږ ته ډېر په سختۍ سره رسول دی. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه ګل الرحمن ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.